بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خالد لرننګ اکیډمي څخه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تیرو درسونو کې موږ ماده لوستې وه چې ماده څه شي ته وایي. هر هغه څیز چې ځای ونیسي او وزن ولري ماده ویل کېږي. اوس راځو د مادې حالتونه چې ماده څو حالته لري. ماده 15 حالت لري. اول سولید، لیکوید، ګیس، پلازما او بوس آینسټاین. دا دوه حالت چې کوم دي، پلازما او بوس آینسټاین، دا زموږ په سلیبس کورس کې نشته، نو د ته ضرورت نشته چې ویلو. راځو سولید پیژنو، لیکوید پیژنو او ګاز پیژنو چې د دې خاصیتونه څه شي دي. یو سولید څه خاصیت لري، لیکوید څه خاصیت لري او ګاز څه خاصیت لري. راځو سولید پیژنو، جامد پیژنو چې جامد کوم خاصیتونه لري. اول خاصیت ته وګورئ، ډیفینټ شیپ. یو سولید به ډیفینټ شیپ لري. ډیفینټ مطلب یو فکس شکل ولري، یو خاص شکل ولري، شکل نه تغیري. مثال په تور کومنګ وګورو تختې ته، دا تخته وګورئ یو خاص شکل لري، داسې ریکټنګل شکل لري. همدغه شکل که دا دلته وي همدغه شکل لري، که دا موږ په ځمکه باندې کیږدو همدغه شکل لري، که بیرون یې وباسو همدغه شکل لري. د دې دا شکل هېڅکله نه تغیرېږي. داسې نه ده چې یاره موږ دا بوټ راواخلو بار یې وباسو او دا خپل شکل تغیر کړي، سرکل ته جوړ شي، دایره ته جوړه شي، یا په ځمکه کیږدو یا دې شکل سرکل شي یا بل قسم شکل اختیار کړي، نو دا شکل نه تغیري. یو جامد څیز هېڅکله هم شکل نه تغیري، یو خاص شکل لري. که دویم خاصیت ته موږ وګورو، ډیفینټ والیوم. ډیفینټ یو خاص یو فکس والیوم لري، حجم لري. حجم څه شی؟ د ځای نیونه، د هر یو څیز یو ځای نیونه ته څه ویلی شي؟ حجم یا د هغې والیوم. مثال په تور که دغه بوټ ته وګورو، د دې حجم ته وګورئ، همدغونه ځای، دا څومره ځای چې په دیوال باندې نیولی دی، همدغومره ځای څه شی کېږي؟ په ځمکه باندې نیسي. همدغومره ځای په ټیبل باندې نیسي. دا نه دی چې دا موږ راواخلو اوس دلته څه شی وکړي، لاندې ځمکه کې کېږدو، نو دې دا حجم چې کوم دی وړوکی شي، دا وړوکی کېږي نه، همدغونه حجم به لري. که بل مثال ته وګورو، موبایل ته وګورئ. موبایل ته مثال په تور موبایل دی، که دغه موبایل موږ لاس کې نیسو همدغه شکل لري، همدغونه حجم. که دغه موبایل موږ راوالو په ځمکه باندې کېږدو، هم دغه حجم او دغه شکل لري. دا شکل نه تغیري. او داسې نور مادي چې هغه شکل او حجم نه تغیري، هغې ته موږ ماده وایي، هغې ته موږ سولید ویلی شو. اوس د دې دواړو د شکل او والیوم نه تغیرېدو وجه څه شی دی؟ د دې ریزن موږ ولولو چې یاره دا څه وجې نه د شکل او حجم نه تغیري. که وګورو موږ ویلو ټولې مادې د څه شي نه، اتومونه نه جوړې شوي دي. د هغې اتومونو په منځ کې یو جاذبه قوه لري. اوس د دې reason وجه څه دی؟ the force of attraction between the atoms. د solid مادې د دې د اټومونو په منځ کې د جاذبې قوه ډیره زیاته ده، او د دې د اټومونه نه پرېږدي چې وکړي حرکت وکړي. که شکل ته موږ وګورو، د اټومونو شکل ته موږ وګورو د solid، نو د دې د اټومونه په دې شکل باندې ترتیب شوي وي. د دې د اټومونه په دې شکل باندې تغیر شوي دي. نو په دې وجه باندې د اټومونو په منځ کې ځای نشته د حرکت کولو چې یاره دی حرکت وکړي. ولې؟ چې د دې د جاذبه د اټومونو په منځ کې جاذبه قوه ډېره زیاته ده. نو په دې خاطر باندې یو سولید میټر چې کوم دی، یا یو سولید جامد څیز چې کوم دی، هغه شکل او والیوم نه تغیري. وجه همدغه د جاذبې قوه ده په منځ کې د اټومونو. اوس راځو د لیکوید خاصیتونه پیژنو، کوم ته چې مایع ویلی شي. اول خاصیت د لیکوید څه شی دی؟ ناټ ډیفینټ شیپ. یو خاص شکل نه لري. یو خاص شکل نه لري. څنګه؟ مثال په تور که موږ اوبه راواخلو، اوبو ته وګورو، اوبه راواخلو، که په یو لوښي کې واچو، یو ګیلاس کې واچو، ګیلاس کې د ګیلاس په شان شکل اختیاروي. که تال کې واچو، د تال په شان شکل اختیاروي. که جیب کې واچو، د جیب په شان شکل اختیاروي. مثال په توګه دلته وګورئ، اوس دغه کې دغه اوبه راواخیستې، موږ ګیلاس کې واچولې، د ګیلاس په شان شکل اختیار کړو. موږ په تال کې اچو، هغه د تال شکل اختیاروي. نو
هر یو لیکویډ چې کوم دی هغه یو خاص شکل نه لري، شکل هغه تغیریږي. که دویم خاصیت ته وګورو ډیفینیټ والیوم، یو خاص حجم لري. څنګه؟ مثال په تور دغه اوبه مثال په تور 1 لیټر اوبه موږ راواخلو په دې ګلاس کې واچو، 1 لیټر اوبه راواخلو په ګلاس کې واچو او هغه 1 لیټر دی، حجم یې څونه دی؟ هغه 1 لیټر دی. که دغه 1 لیټر اوبه راواخلو په تال کې واچو، آیا دا حجم تغیر کوي؟ هغه 1 لیټر دی، اوبه کمیږي زیاتېږي خو نه، همدغه 1 لیټر اوبه دغه تال کې پاتې کیږي. نو دغه دواړه خاصیتونه چې ناٹ ډیفینیټ شیپ، یو مایا ناٹ ډیفینیټ شیپ او ډیفینیټ والیوم خپل حجم نه بدلوي او شکل بدلوي. که وګورو ټول مایا چې دي تویږي، د تویدو وجه څه ده؟ ولې یو مایا تویږي؟ یو لیکوډ ولې تویږي؟ وجه څه ده؟ وجه همدغه ده چې د اټومونو په منځ کې څه دي؟ خالیګایانې دي، لږې خالیګایانې دي په اټومونو په منځ کې دي. که موږ وګورو دلته اټم شته، نو د مایا اټومونه په دې شکل کې، نو د دې په منځ کې لږې لږې خالیګایانې دي. د دغې خالیګایانو په وجه باندې دا چې کوي حرکت کوي، په یو بل باندې چې کوي، دا دې خالیګا ته راځي، دا بل دې خالیګا ته راځي، دا دې خالیګا ته راځي، دا دې خالیګا ته راځي، نو څه کېږي؟ یو بل باندې سلایډینګ کوي. نو په دغې سلایډینګ په وجه باندې یو اټم د بل اټم ځای ونیسي، بل د بل اټم ځای ونیسي، همدغسې مسلسل یو د بل ځای نیسي. نو په دې خاطر باندې څومره ځای چې ملاویږي هغومره هغه ځای ته ځي. نو په دې خاطر باندې هر یو لیکویډ چې کوم دی، مایع چې کوم ده، هغه تویږي. د تویدو وجه څه شی دی؟ چې د هغې اټومونو په منځ کې خالیګایانې دي لږ کې. دغې خالیګایانو په وجه باندې یو اټم کوشش کوي چې بل ځای ته ورشي، د بل اټم کوشش کوي چې بل ځای ته ورشي. اوس راځو د ګازو خاصیتونه پېژنو چې ګاز کوم خاصیتونه لري. اول خاصیت ناٹ ډیفینیټ شیپ، دویم خاصیت ناٹ ډیفینیټ والیوم. د دې مطلب دی چې نه خاص شکل لري او نه خاص حجم لري. مثال په تور که موږ 1-2 کیلو ګاز راواخلو، په یو ګاز پیپه کې واچو، نو هغه د ګاز پیپې په شان شکل اختیاروي او مغوره حجم نیسي. څومره چې ګاز پیپې وي مغوره حجم نیسي. که دغه 2 کیلو ګاز موږ راواخلو، په یو کمره کې پرې خلاص کو، مطلب یو کمره کې واچو، نو چې دغه ګاز د کمرې په شان شکل اختیاروي او د کمرې چې څومره حجم دی ټول حجم نیسي. نو په دغه خاطر ګاز نه یو خاص شکل لري او نه یو خاص حجم لري. وجه د دې څه ده چې خاص شکل او خاص حجم نه لري؟ د دې وجه څه ده چې مور ګیپ بټوین اټمز، د دې د اټومونو په منځ کې خالیګایانې ډېرې زیاتې وي، ډېر زیات ګیپ وي په کې په منځ کې. نو په دغې خاطر باندې یو اټم کوشش کوي چې هغه ځان ورسوي، بل اټم کوشش کوي چې دې طرف ته لاړ شي. ولې چې هغې په منځ کې خالیګایانې ډېرې دي. بله وجه د دې ډیفینیټ شیپ او ناٹ ډیفینیټ شیپ او ناٹ ډیفینیټ والیوم څه شی دی؟ چې هایست انرژي اف د اټم، د دې د اټمونو چې کوم دي ډېره زیاته انرژي لري. په دې خاطر باندې کوشش کوي چې څومره ځای ملاویږي هغومره ځای ته ځان رسوي.